الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتہائی درجی معزز علماء کرامو او د دې علاقې سره تعلق لرونکو مشرانو کشرانو په دین مینو مسلمانانو زمانه مخکې جید علماء خبرې وکړي زه به حیثیت د یو طالب علم تاسو ته لږ مخاطب کېږم د الله تعالی لوی احسان دی چې الله تعالی یوې علاقې له علما ورکي او دینی مدارس ورکي نن که دلته علما نه وي او دینی مدرسې نه وي پرې دومره کثیر تعداد کې د علماو راتګ د قراو د دیندارو خلکو راتګ دا بنو نن که دینی مدرسې نه وي نن والله عالم انسان به په کم محفل کې ناستو پرې ګنټه دوه درې کې به زموږ استاسو غوږونو څومره ناروا خبرې اورېدلې وي زموږ په ژبو باندې به څومره ناجایز خبرې جاری شوي زموږ سترګو به پرې دوه درې ګنټې کې څومره غلط څیزونه هغه لیدلي وو نن که زموږ سترګې محفوظ شي زموږ غوږونه محفوظ شو زموږ زړونه محفوظ شو او موږ پرې جومات کې چې کوم دی نو را بند کړو نو دا د دې علماو برکت دی د دینی مدارسو برکت دی الله تعالی چې د یوې علاقې سره د عزت اراده وکي هغې علاقې له الله تعالی علما ورکي او هغې علاقې له دینی مدارس ورکي داسې محفلونه ورنصیب کی د دې نه بل لوی عزت پسې الله چې د کم وخت نه انسانیت له وجود ورکو د هغه ځای کې الله تعالی د انسان له د عزت چې کوم دی نو لار وموښوه د عزت هغه نقطه ورته وموښوه چې انسان تعالی خو مې وجود درکو وس راشه تا تر عزت هغه راز خیم د عزت هغه نقطه درته خیمه دنیا کې واحد داسې څیز دی چې په هغې باندې انسان خپل مال هم لرکوي خپل جان هم چې کوم دی نو لرکوي د یو انسان نه مال اخله دی په هغې پسې افسوس نه کوي د یو انسان جان چې کوم دی نو اخله دا انسان په هغې پسې افسوس نه کوي خو دا انسان چې کوم دی نو د عزت په لوټلو باندې ډېر زیات پریشانه کیږي الله دې انسان ته وی انسانه د کم وخت نه چې ما تعالی وجود درکه آدم علیه السلام مې پیدا کو هر یو انسان د آدم بچی به دا خواهش لري چې ما ته عزت میلاو شي د آدم د پیدا کولو سره درته عزت راز هم زخیمه الله آدم علیه السلام پیدا کو آدم علیه السلام له وجود ورکو د پیدا کولو نه پس الله تعالی چې کوم دی آدم علیه السلام او فرشتو ته یو مکس کلاس واغستو چې فرشتو یو اعتراض کړو الله فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفہ زه پر ځمکه یو خلیفه او نایب پیدا کول غواړم فرشتو ربا اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء الله ته هغه څوک پیدا کول غواړي
پر ازمکه به خونریزي کوي، پر ازمکه باندې به فساد خوري. الله دو جوابونه ورکړل. یو جواب الله تعالی قولی او اجمالی ورکو، دویم جواب الله تعالی فعلی او تفصیلی ورکو. قولی او اجمالی جواب الله ورکو، انی عالم ما لا تعلمون، پرشتو ز په هغه څه باندې پوهیږم په هغې باندې تاسو نه پوهیږئ. دا الله اجمالی او قولی جواب ورکو. دویم جواب الله تفصیلی ورکوي، په هغې کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو سره د آدم علیه السلام اولاد تر عزت لاره هم ښیي. الله فعلی جواب ورکوي، تفصیلی جواب ورکوي. الله پرشتې هم کېنولې، آدم علیه السلام هم کېنو. دا خبره ورته خوا چې د ځمکې د خلافت دپاره هغه کس په مستحقي، هغه کس چې کم دی نو مناسب دی، کم ته چې د ځمکې علم چې کم دی نو یادي، دا ګټه د دې نه به څه کارلو، دا لرګیری پرې به څه کو، دا شګه ده، وسپنه، دا خاوره ده، په دې باندې به څه کو، د دې نوم سره الله آدم علیه السلام ته هم علم ښیي، فرشتو ته هم علم ښیي. الله مشترکه کلاس دواړو ته واغستو. د هغې نه پس الله امتحان علی آدم علیه السلام پیدا کولو سره انسان ته عزت لاره ښیي. انسانه وګوره ستا نکاح آدم علیه السلام له الله عزت په څه بنیاد باندې ورکړو. الله د فرشتو نه هم امتحان علی، آدم علیه السلام نه هم امتحان علی. فرشتو نه چې کله امتحان علی، فرشتے په جواب کې وایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خدای تعالی را پاکی را مونږ ته هیڅ علم نشته سوا د هغې نه کوم علم چې تا مونږ له راکړی، تا مونږ ته ښولی دا قیام دی. منګه بعضې فرشتې قیام پیژنو، چا ترې ویلې دا سجده ده، منګه سجده پیژنو. چا ترې ویلې دا رکو ده، منګه رکو پیژنو. چا ترې تسبیح ښولی ده، هغه تسبیح پیژني. دا دومره مواد زموږ ذهن کې نه راځي، دا دومره علوم زموږ په ذهن کې رانلل. پاک ربا تعالی پاکی را الله آدم علیه السلام نه امتحان علی. اے آدم علیه السلام فرشتو ته علوم ورواوروا. آدم علیه السلام شروع کړه. الله چې کوم علوم آدم علیه السلام ته ښولیو، هغه ټول علوم چې کوم دی آدم علیه السلام بیان کړل. الله تفصیلی جواب فرشتو له ورکو، فعلی جواب فرشتو له ورکو. الله فرمایل ما تاسو ته نه ویلي، زه په هغه څه باندې پوهېږم، تاسو به فرشتو نه پوهیږئ. زمونږ ذهن ته اوس نقطه راله، ربه د کم دور نه چې تا انسان پیدا کړی د هغې وخت نه ورته تا د عزت لاره ښوولې ده، خو تر ننې ورځې پورې موږ چا د عزت لاره ونه پېژنده. چا عزت په دنیا کې طلب کو، چا عزت په ډېر مال کې طلب کو، چا عزت په اولاد کې طلب کو، چا عزت د دنیا په ډګریانو کې طلب کو. ربه هغه لار د آدم علیه السلام د پیدا کولو سره تا موږ ته وښوه چې هغه علم دی، هغه پوهه دی. آدم علیه السلام له علم یاد شو، فرشتو ته علم یاد نشو. الله یو طرف ته ترابي مخلوق ته آدم علیه السلام دی، بل طرف ته نورانی مخلوق ته فرشتې دي. الله څه وکړل؟ هغه ترابي مخلوق آدم علیه السلام د هغه نورانی مخلوق د فرشتو چې کوم دی مسجود الملائکه وګرځو. الله فرشتو ته اسجدوا لآدم، الله آدم ته سجده ولګوئ. کم یو کس چې آدم ته سجده ونه لګوله، الله دغه جرم په بنیاد باندې هغه شیطان د قیامت د ورځې پورې ملعون او مردود وګرځو. پته نن موږ ته ولګېده د انسان د عزت راز الله تعالی په دغه علومو کې ایښودی دی. ټولو الحمدلله، په زور الحمدلله. ټیم ستاسو شوی، زما خیال دی وده شوی. په زور الحمدلله. رب د پیدایش سره د آدم علیه السلام تا مونږ ته عزت لاره ښوولې ده چې د عزت لاره صرف او صرف په علومو کې ده. مونږ ته نن پته ولګېده. مونږ نن چې کوم دی اختصارا په قرآن باندې یو طاهرانه نظر چې کوم دی نو ګرځو. اوله سپاره کې مونږ ته انسان د عزت لاره معلومه شوه. انسان که عزت په دنیا کې ګورې غلطه لار باندې روانې، انسان که عزت په مال کې ګورې په غلطه لار باندې روانې، که عزت ته چېرته کې هغه د دنیا په ډګرانو کې ګورې غلط
ته لار باندې روانې کله چې ستا نکاح آدم علیه السلام الله پیدا کو الله د عزت لار ورته بالفعل چې کوم دی نو اخوا هغه فرشتې نوراني مخلوق هغه ترابي مخلوق د هغې نوراني مخلوق ته چې کوم دی مسجود وګرځو موږ د قرآن نه مخکې لاړو اول سپارې نه دویمې سپارې ته ور واوښتو موږ تر دویمې سپارې په آخر کې د طالوت او د جالوت واقعه په نظر باندې راله جالوت د کفارو یو مشر دی مسلمانانو سره ظلم کوي بني اسرائیلو سره ظلم کوي بني اسرائیل رالل د خپل دور پیغمبر نه مطالبه وکړه د رب نه سوال وکړه موږ له چې کوم دی یو بادشاه راکړي د هغې بادشاه په سرپرستۍ کې موږ د هغې جالوت کافر سره جهاد وکړو الله چې کوم دی هغه مسلمانانو بني اسرائیلو له یو بادشاه چې کوم دی نو ورکړه د هغې بادشاه نوم دی طالوت د کافر د بادشاه نوم دی جالوت خلکو اعتراضونه شروع کړل علما ناست دي خلکو اعتراض وکړو دله خو ولم یؤت ساعة من المال دله خو مال نه دی ورکړی شوی دا خو یو غریب سړی دی دا خو خپلې بزې سړی دا خو خپل ساوري سړی الله وفرمیل ای انسانانو حکومت دپاره د مال ضرورت نشته بادشاهي دپاره د مال ضرورت نشته د کم یو څه چې ضرورت دی ما نه مخکې مولانا صاحب وفرمیل دا نقطه په خلکو باندې بده لګي الله چې د بادشاهي دپاره کومه نقطه چې کوم دی نو وضع کړه الله فرمایي ما دل عزت ځکه ورکو ما بادشاهي ځکه ورکه وزاده بسطة فی العلم والجسم ما په علم او جسم دواړو کې دله چې کوم دی نو ترقي ورکړې ده پته ولګې ده آدم علیه السلام لا الله عزت په څه باندې ورکړی په مال باندې تاسو وانه د آدم علیه السلام لا الله عزت په څه ورکړو په علم باندې دیو خواجی کم دینا منگ دویم سپاری ترالو طالوت لا اللہ عزت ورکو پا علم بان اللہ فرمیل وزادہ بسطتن فی العلم والجسم اللہ فراخی پا علم کی ورکڑیوا اللہ فراخی پا جسم کی ورکڑیوا حقا بادشاہانو چی کم دے پخبل باندے پخبل لاس باندے با جہاد کو جسم ہم دا غالا اللہ علم ہم ورکڑو پتہ ولگے دا انسان دا عزت انسان عزت چی کم دینو اللہ یخو دے دا صرف و صرف پا علومو کرے دنیا سر دا انسان د عزت سره قسمت تعلق نشته منګ لاړو قران باندې منګ نظر چې کم دینو ګرځو منګ دویمه سپاره نه لاړو دولسمه سپاره لا دولسمه سپاره کې منګ ته یو سورت په نظر باندې راغې هغه ته سوره یوسف خوندور سورت ته الله ورته بهترین قصه ویل دا هغه سوره یوسف چې منګ ته په نظر راغې مو وکتل یوسف علی السلام لا الله په دنیا کې دوه نعمت ورکړو یو نعمت د حسن دی دویم نعمت چې کم دی یوسف علی السلام اللہ نبوت او علم ورکڑے یوسف علیہ السلام رنبے نعمت چکم حسن دے دا پیدائش سر اللہ تعالی اغا نعمت ورکڑے رے منگا وقت الحسن یوسف علیہ السلام لسمرہ ترقی ورکڑا یوسف علیہ السلام سر حسن دے دا حسن سر جکم دے رون روان کو پلاری پی گزارون وکڑل دا یوسف علیہ السلام سر حسن دے سر دا حسن رون کوہیتا ورواچو حسن چکم دے حسن یوسف علیہ السلام دا کوہینا بچ نکو من قتل حسن د یوسف علیہ السلام سره ده سره د حسن یوسف علیہ السلام د کوی په یخ کې زندگی بسر کئ د کوی د یخ نه حسن راو نوستو من وقتل کم حسن د یوسف علیہ السلام سره ده هغه حسن په وجه باندې هغه حسن سره چې کم ده یوسف علیہ السلام باندې بولی کیږي د یوسف علیہ السلام نه غلام جوړ شو حسن چې کم ده د غلامۍ نه بچ نکو هغه حسن د یوسف علیہ السلام سره ده قافلی روان کو مصر ته کم دین ورسو مصر دتلون حسن بچ نکو هغه حسن د یوسف علی السلام سره ده مصر کی پاغبان بولی کیږي بیا هم د یوسف علی السلام حسن یوسف علی السلام بچ نکو هغه حسن د یوسف علی السلام سره ده سره د حسن په یوسف علی السلام باندې زلیخا جی کم دینو حمله کوي زلیخا په الزام چې کم دینو لګي حسن د یوسف علی السلام سره ده هغه حسن یوسف علی السلام د جیل په دنه تور تنبو باندې بند کو اللہ فرمائے انسانا دا عزت راز وینا دویم نعمت چکم دین وینا اللہ فرمائے ولما بلغ شدو آتینا حکم و علم یوسف علیہ السلام قوت ترسی زوانی ترسی اللہ نبوت و علم ورکی وزد علم کارنامی وینا و دا یوسف علیہ السلام عزت وینا حسن سرا یوسف علیہ السلام تا مسائب و رسی حسن یوسف علیہ السلام نہ بچ گئے کلچ اللہ فرمائی
ولما بلغ اشد اتینا حکم و علم الله د ځوانینا پس شکم دینو علم ورکي اول د علم راز شکم دینو وینا علم انسان لکم عزت ورکي ما د انسان د عزت راز الله تعالی په علوم کې دل خفیا یا خو دره انسان لکم وخت نستا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نک پیدا ره الله تا تر علم راز خوله د علم او د عزت لاري در تخوله نن چې کم دینو قیامت ته خبره نږدې شو تا چې کم دینو عزت اغلار ته نن ورځې پورې ونه پیژندا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لا الله چې کله علم ورکو علم چې کم د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لا یو خاص علم الله د خوب د تعبیرونو هم ورکو د ټولو اول علم ته وګوره د علم عزت ته وګوره کم حسن چې یوسف علیہ السلام په جیل نه نستلره نن به هغه علم یوسف علیہ السلام اول د هغه جیل نه چې کم دینو بهر کوي کم علم کم حسن چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل ته نه نستلره هغه علم به وس راځي د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو بادشاہ جوړي اول د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام علم یوسف علیہ السلام له عزت ورکو بادشاہ چې کم دینو خوبینی د خوب تعبیر سوق نشيسته زیاغه کس په یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پسې د یوسف علیہ السلام د جیل مرګرزي د خوب تعبیر چې کم دینو تپوسی اول بادشاہ تپوس کوي دا سوته په جیل کې مالی دومره صحیح د خوب تعبیر وستو ماته طریقه کار مخو دومره لوی عالم په جیل کې دنه سګوري د ټولنه اول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پسې قاصد لګي یوسف پر جیل راوزا لوی عالم دنه په جیل کې چې کم دینو سګوري اول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د جیل نه بهر شو د علم په بنیاد باندې داغې نه پس چې کم دی بادشاہ وقت تپوس کا یوسفا کما ادھر خوخرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د مصر وزیر خزانه جوړ شو رو یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ جوړ شو هغه یوسف چې په کم باندې د حسن په بنیاد باندې په یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې بولی کیدا وز د علم طاقت وینا د علم عزت وینا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د مصر بادشاہ شو الله د مصر خلق ته خو اے د مصر خلقو کم وخت چې د سره د علم صفت نو صرف د حسن صفت ور سره دا یوسف ته چې مصر ته قافلی روز تاسو چې کم دینو بولی پر باندې کولا د سر قیمت تاسو ورو خېجو نن چې ور سره علم راغې نن بس تاسو ور سر بولی چې کم دینو دی کوي تفسیر مظهری عجیب خبره لیکلی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غله چې کم دینو سٹور کړه او وکاله مسلسل وقات راځي اول کال باندې چې څنګه قات راغې خلق راځي یوسف علیہ السلام غلط تور کړی دا خلق را ل یوسف علیہ السلام ورته وی زب غلط بل سنور کوم صرف په نقدي پیسو باندې به ورکوم یو کال پر یوسف علیہ السلام د مصر خلکو نه چې کم دی مصر خلق راځي یوسف علیہ السلام له پیسې ورکې نقدي یوسف علیہ السلام غل ورکې کال چې کله پوره شو مکمل د مصر پیسې رااله د یوسف علیہ السلام سره خزانه کې جمع شوه دویم کال راغې خلق تپوس کې وس پمنګ په افغانستان غلالو زمانه په سونا او چاندي باندې غلالي دویم کال د مصر سونا او چاندي رااله د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره جمع شو دریم کال ته سونا او چاندي پاتې نشو دریم کال راغې یوسف علیہ السلام ته وس په غله په سوان دیالو دا خو کال وقاصلی دریم کال چې کر شروع شو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وای خپل ساوري راوړی په مایر خرڅوي زب پر ساورو کې تاسو غله درکوم دریم کال د مصر ساوري رالل د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره جمع شول سلورم کال چې کم دینو راغې قاصلی بیا نر ختم شوی یوسف علیہ السلام ته خلق وای منګ په پسوان غلالو ال غلامان راولي په ما خرڅوي زب غله در کوم د مصر د ټولو غلامانو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مالک شو پنځم کال چې کم دینو راغې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق وای منګ په پنځم کال باندې با پسوانستان غلالو ال په ما پس خپل جیدادونه لیکي خپل زمکه په ما پس لیکي خپل کورونه چې کم دینو لیکي په یو کال کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د مصر د زمکو مالک وګرځیدو د مصر د زمکو مالک هم دی د ساورو مالک هم دی د غلامانو مالک هم دی روپیا او نقدی یوسف علیہ السلام سره جمع شوه سونا او چاندی یوسف علیہ السلام سره جمع شو شپږم کال راغې خلکو یوسف علیہ السلام ته وسخ نور څه باقی پاتې نری منګ په غلستانه په سبان دی الو مظهری وای په شپږم کال باندې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ خپل بچی راوړی
دیو په سرونو باندې تاسو له زه غله درکوم. یو کال پورې د مصر تمام بچي د یوسف علیه السلام غلامان وګرځېدل. اوم کال اخرنی راغی د مصر خلک یوسف اوس په موږ ستانه په څه باندې غلالو. یوسف علیه السلام وایي راځه خپل سر چې کوم دی نو قیمت لګوئ، ما ته خپل سر ګاڼه کوي، د سر قیمت وایي زه به په هغې تاسو له غله درکوم. اوم کال چې تیر شو یوسف علیه السلام د انسانانو د سرونو مالک وګرځېد. دا ولې الله علم ورکه ولما بلغ اشده واتیناه حکما وعلما. اول د حسن صفت ته ایس بچاو یوسف علیه السلام لور نک. کله چې د علم صفت راغی یوسف علیه السلام د مصر د هر یو سیم مالک وګرځید. الله خول چې کله د علم صفت نو د هغه یوسف ته د په سر باندې تاسو بلی کوله. نن ور سره چې کوم دی د علم صفت راغی نن تاسو د سر قیمتونه تاسو له درکړل. مصر ټول د یوسف علیه السلام ټول د یوسف علیه السلام غلامان ټول د یوسف علیه السلام په ملکیت کې هر سره رالل. کله چې وم کال ختم شو قاص صالح ختم شو یوسف علیه السلام راځي خپل کورونو له هم راځي خپل جیدادونه هم والی خپل نقدي هم والی سونا او چاندي غلامان ساوري چې کم دین هم والی بچیوم خپل بوزه ما تاسو آزاد کړی. ما صرف تاسو ته خوا چې زه یوسف یم زه چې کم دی یو پیغمبر بچی ما زه غلام نیم تاسو زما په سر باندې بلی کوله. نن ما تاسو ته خول چې سر بلی چې کم دی نو سی شیره نو منګه د عزت لار چې کم دی نو ورکه کړی را. څوک روان دی عزت په امریکا کې لټوي، څوک یې ګوري سعودیا کې ګوري، څوک په بل ملک کې ګرځي را ګرځي. الکه ولې زما چاته بې عزت نشم. منګ اصل لار د عزت ورکه کړی را کم چې الله د آدم علیه السلام سره هغه لار چې کم دی نو پیدا کړې وه. علم شپږمه سپاره کې الله تعالی چې کم دی دا رخکاري حیواناتو تذکره کوي. د علم صفت ته وګورئ کم یو سپی چې کم سیل چې کم دی نو خوله وروړي. علما ناست د رسول الله مبارک روایات دي هغه سیس چې کم دی په اوبو باندې صرف نه پاکیږي دا چې کم دی و پیرې په اوبو باندې وینځه اتمه پیرې چې کم دی په خاوره باندې مانش کا. دا چې کله دغه جراثیم په نوشادرو باندې صرف چې کم دی نو مري په خاوره تا مانش کړي نه هغه جراثیم چې کم دی نو نمري دومره پلیته خوله. خو کله الله فرمایي شپږمه سپاره کې تعلمونهن تاسو چې کله دی علم علم ورکی وس هغه سپی چې هغه علم ورکړی شو هغه ښکار وکړي احکار تعالی کړی نه دی. هغه سپي چې کوم دی نو په خوله کې په داړو کې هغه ښکار نه سا ویستو ستا دپاره په غیر د ذبح نه حلال دی. ولې د علم صفت راغی. بیا تاسو را علماو درجات په خپله د دې نه چې کوم دی نو وپېژنئ چې الله د چا سره د خیر اراده وکړي الله تعالی د علم صفت ورکړي. الله د کومې علاقې سره د خیر اراده وکړي الله علما په هغه علاقه کې چې کوم دی نو پیدا کړي. الله عزتونه د هغې علاقې نه چې کوم دی نو شروع کړي عزتونه نورو خلکو ته منتقل کېږي. طلبا راځي د هغه علاقې نه علوم وړي او عزتونه نورو علاقو طرف ته منتقل کوي. تاسو 12مې سپارې نه مخکې موږ د 14مې سپارې اخر ته 14مې سپارې اول 15مې سپارې اخر ته لاړو. موږ ته هلته یو بله واقعه میلاو شوه هغه پرې باندې دلالت کوي. الله علوم له ډېر زیات عزت ورکړی. الله چې کوم دی الله په علم کې دن لري انسان عزت چې کوم دی نو پټ او خفیه یې ښودلی. موږ وکتل موسی علیه السلام یو پیره تقریر او بیان کوي. یو کس پاسې ای موسی علیه السلام ستا نه د یو مسلې تپوس کوم څه مسله ده دا راته ووایه ستا نه بل غټ عالم شته او که نشته. موسی علیه السلام په خپل ذهن کې صحیح خبره وکړه زه پیغمبر نور چې کوم دی نو امتیان دي امتی سره دومره علم نه چې د پیغمبر نه علوم چې کوم دی نو سیوا شي یا د پیغمبر سره علوم مساوي شي. وینا نشته ځکه زه نبی ما نور چې کوم دی نو امت ته په دې وجه الله ته خبره خوښه رانله. یو کس ورته وخو حضرت خضر علیه السلام حضرت خضر علیه السلام په نبوت کې د علماء اختلاف ته نبی نه دی علما وایي دی خو موسی علیه السلام غونته اعلی نبی دی. الله موسی علیه السلام ته ویل لاشه زما یو بندر دغه سره شاګردي اختیار کا. 15مه سپاره ترجمه کې به تاسو اخر کې ویلي 14مه سپاره په ابتدا کې به تاسو ویلي موسی علیه السلام څومره په ادب سره ځي موسی علیه السلام څومره په ادب سره دغه سره د علم داخله چې کوم دی نو علي هغه شرایط ورته توی کوي. ما موسی علیه السلام غونته اعلی نبی دا د غیر نبی شاګرد ګرځي وجه 100 راز 100 موسی علیه السلام خو نبی دی
حضرت خضر علیہ السلام خو نبی نه دی رب سوجه کې ریشي موسی علیہ السلام غونته الله شخصیت دی یو غیر نبی چې کم دی نو شاګرد جوړ کو الله فرمای انسان راز پکې هم دغه دی د کم راز په بنیاد باندې چې می تعالی عزت درکړی دی الله فرمای واتینا من لدنا علما من خضر علیہ السلام له خپل طرف علم ورکړو او علم چې را تکوینی علومو د موسی علیہ السلام د علم سره تشریع علم سره څه تعلق نو الله ول علم ورکړو ځکه الله تعالی چې کم دی نو عزت ورکړو نن به تعالی هم عزت میلاو شي کتا چرته کې عزت د لار او پیجن د چره عزت لار چې کم دی نو داسې شری پرې وجه باندې هر یو مسلمان دا غواړي چې ما تر عزتي یو سړی روان دی مسافرۍ ته کله به راځي 3-4 کاله پس پر اعظما الکه دلته ستا گزاره کیږي ولی بهر ته ځي یره نور به عزت کېږم عزت چې کم دی لوټلی کېږي میرا خلکو را باندې پیسې دي بچي مې بل چاته چې کم دی نو لاس ونه نسي هر یو انسان په هر کار کې چې کم دی نو عزت لټوي خو اصل د عزت ځای مونږ یې کړی چې هغه علم دی هغه ځای نه چې مونږ لرې تختو اصل الله تعالی عزت هلته ایښودی د کم ځای نه چې مونږ بچي لرې تختو الله عزت چې کم دی نو هلته کې ایښودی دی په دې وجه دا قرآن الله د عزت چې کم دی انسان لا یو کتاب را لېږلی دی انسان که ځان معزز کول غواړي نو دا کتاب په سینه پورې ونیسه دا به تاله عزت درکوي وګورئ لږ په تاریخ باندې نظر وګرځوئ صحابه کرامو ته لږ نظر وګرځوئ د نبي علیه السلام هغه صحابه لوی صحابه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو پیر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د قافلې سر روان دی یو تنګیره خوشاله کړه التکی لال مرګرته قافلې رکاو کوي خکته هغه تنګي او شاړي ته ګوري دسترګونه او خصاصي جاړي خلک ورته امیر المؤمنین ولې جاړي سوجه کې ریشي وی پړکوال دې تنګي ته منګ به او خان راوستل مال د او خان سرولو چل نه راته ز ساده ما نور د کلمه شومان لبا د او خان سرولو طریقې ورتلې منګ به ما زیګر او خان کور ته بوتلل زمنګ مشران بلاري تراوتیو زما پلار به زما او خان وکتل زما او خان به نهرو زما د مرګرو خان چې کم دی نو دا به ماړو د هغو تشې او خېټې به اوچتې وې زما پلار به زما د لاسه هغه چوکه واغسته ماله به یې راواچوله عمره نن ماله ته خان نشي ساتلی ته چې سبا لوشي ته به څه کې زه هغه عمر وم ماله د خانو سرولو طریقه نه راتله ما چې کله قرآن په سینه پورې ولیو هغه معزز کتاب مې په سینه پورې ولیو ما چې کم دی کله اسلام قبول کو دغه قرآن ماله دومره عزت راکو نن په څومره دنیا باندې زما حکومت او بادشاهي ده زما په بادشاهي کې د شرمخ مجال نشته بزی له خوله وروړي عزت الله تعالی دغه کتاب په بنیاد باندې ورکړه نه که تاسو هم ځان عزت من کول غواړئ عزت غواړئ د عزت که نورې لارې تاسو لټوئ دا ټولې خطارې د عزت لار صرف د قرآن په علومو کې ده صحابو باندې نظر چې کم دی نو وګرځوه د نبي علیه السلام غریب صحابي دی غلام صحابی رے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر سرکم ظلم و نتازو پس علمال وغیرہ کی جی کم دے تفصیل سراوری دلی ری دا حبشو دا علاقے رے حبشی نے سب سر تعلق لری بالکل در رنگ نہ تک توڑ دے قرآن چی کل پسینہ پوری نونے والے دا غیر نمخ کی جی کم دے نو اگر بلال تا کل چی را قرآن علوم خپل کرل بیا ورست بلال تا جی کم دے نو اگورا نبی علیہ السلام مجلس کی ناستے محفل کی ناستے مسجد نبوی دے رسول اللہ مبارک پہ صحابو ستاو سر یو مشورہ کول غوارم یا رسول اللہ سا مشورہ دا زمان بلال شاگر زمان بلال غلام چکم دے زمان صحابی وادنش دے دل زوادہ کول غوارم تاسو کی سوک تیار دے بلال لرخپل کور وادور کی لول خلق دا مدینہ پاسی دل یا رسول اللہ دا شرب منگ ترہ نصیب کا دا عزت منگ لرا کا یو با یا رسول اللہ زر بلال نزم جوڑول غوارم بلوی عزت اوخے جوڑول غوارم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زور وجرل نبی علیہ السلام بلالا دا جڑام مقام ننے دا خندام مقام دے نن کم خلق پاسی رل پتا بانی جی کم دینا مشت گریوان دی پتا بانی شرون کئی یوی زر خپل کورا خپل لور ورکول غوارم بلوی زر خور ورکول غوارم یوی زر زم جوڑوم بلوی زر اخی جوڑوم بلال دا خندام مقام دے جاڑے والے یا رسول اللہ مال پا دی جڑا نرازی مال پا حق دور باندی جڑا رازی کلچ معزز کی
کتاب ما په سینه پورې نه ولې زری او خزي غلامم ما ته هغه زنانه غلامه حبشي نن به زما میلمانه راځي نن به هغوی خوراک تیار کې ما خوراک تیار کو درستخان باندې مې کېښود ما میلمنو ته اوبه راچول غوښتل میلمنو شاته وکتل لاړې توګړې دا حبشي او تور غلام به موږ ته لاسو ته اوبه نه راچوي زه خفه شوم ما کوزه په ځای باندې کېښوده زه لاړم زه هغه غلام حبشي ما یو دور هغه د قرآن نه مخکې ما ته لاس وینځلو ته خلکو اوبه چې کوم دی نو نه پرېښودې زه هغه غلام یم نن ما قرآن په سینه پورې ونیو نن هغه غلام یم زما رنګ هم هغه دی زما نسب هم هغه دی نن د مدینې لولو روسا جنګونه کوي یو وایي زه زوم جوړوم بل وایي زه اوښې جوړوم عزت چا ورکه دغه قرآن ورکه د عزت لاره مونږ یې راکړې ده نن به مسلمانه ته هم معزز یې که تا را قرآن په سینه پورې ونیو تا علم چې کم دی نو حاصل که تا دا علما د خپل سر تاجونه وګڼل نن به دنیا کې هم عزت نن چې کم قرآن عزت عمر فاروق له ورکړی عثمان ذی النورین له ورکړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو له عزت ورکړی نن هغه قرآن هم موجود دی نن هم موجود دی صرف تاخیر زمونږ نه دی موږ چېرته قرآن په سینه پورې وننیو موږ چېرته قرآن ته کېنناستو نن موږ د عزت لار چې کوم دی نو بالکل خطا کړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی ابتدا کې غلام دی د هغه نوم چې کوم دی نو سالم دی او دی مشهور چې کوم دی په مولا د ابو حذیفه سره دا مشهور دی کتابونو کې دی چې کوم دی یو بزنسمین دی یو کس ته تجارت لتل شام ته د هغه ځای سودا راغستې را لاره کې چا یو غلام را ایستلی وی غلام خرڅومه حضرت سالم رضی الله تعالی عنه نری غلام وش د بدن نه بالکل چې کوم دی غریب خوار دی بالکل کمزوری دی د رنګ نه تور دی هغه کس چې کوم دی جبیر ابن سلام نوم یې د هغې تاجر او سوداګر دی وایي د شام نه را روانم ما خو سودا راغستې خو لار کې غلام خرڅېده ما دغه غلام واغسته ما یې ځکه یو 2 روپۍ پده کې هم وګټلې زه رالم مدینې ته زه مدینې باشنده وم ما مدینه کې چې کوم دی پړاو واچو خپل سامانونه مې وغورځول خلک پر راتلل هغه سوداګانې به یې اغوستې ما چې د شام نه راوړی ما غلام مخامخ ودرولی سور نورو ما غلام ته وی ته به نه کښېنې ځکه که به تا باندې ریټ راشي بولي د باندې راشي زه به تا خرڅ کړم که یو 100 روپۍ ګټه څوک راکړي سامانونه مکمل خرڅ شول کم چې ما د شام نه راوړی هغه غلام سالم څوک نه اخلي 3 ورځې مسلسل غرمو ته ولاړ دی مدینې یو زنانه وه نوجوان العمر وه هغه زنانه راله د غلام نه تپوس کوي غلامه سالمه تاینمه 3مه ورځ د نور ته ولاړې تا له خو اقا خوراک هم نه درکوي څه وجه ده زه یې دې دپاره ودرولم که څوک پرې لارو باندې ځي ما واخلي خو د نن ورځې پورې 3مه ورځ ده چا هم چې کوم دی نو زما تپوس ونه کو زه خدای خبر څو ورځې به دلته کې ناست یم هغه زنانه رحم راغی هغه غلام یې چې کوم دی نو واغستو خلکو کې چرچه مشهوره شوه چې د دغې زنانه په یو غلام باندې رحم راغی یو بل سوداګر راغی هغه سوداګر چې کوم دی ابو حذیفه نوم یې چا ورته وی دلته مدینه کې زنانه ده ډېره رحمدله ده دلته چا یو غلام راوستی و 3 ورځې غرمو ته ولاړو هغه چې کوم دی نو پرې رحم راغی هغه غلام یې واغستو ابو حذیفه لاړ وی دغه رحمدله زنانه سره نکاح کول غواړم کله چې ورسره نکاح وکړو ابو حذیفه چې کوم دی د مکې ته خپله ښځه هم بوتله د هغې نوم سبیه دی هغه غلام سالم هم چې کوم دی نو بوتو د عمر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره د هغه ابو حذیفه چې کوم دی مرګتیا ده عثمان ذی النورین ته ابو حذیفه عثمانه مخکې خو ما ته ملګري نن زمانې راز کوي ولې عثمان ذی النورین وی ته هم سوداګر زه هم سوداګر زما نن زه مسلمان یم ستا سره هغه شان مرګتیا کول نه غواړم وی زه مسلمانېږم ابو حذیفه مسلمان شو ښځې هم مسلمانه شوه ښځې هغه سالم غلام چې کله آزاد کو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره شاګرد شو قرآن چې کوم دی نو زده کو د قرآن بهترین قاري کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه مدینې ته هجرت کوي قبا کې جومات جوړ شو قبا کې امام انتخاب و هغه سالم چې 3 ورځې غرمو ته ولاړو خلکو یې دا بد شکله دی موږ پر پیسې خرابول نه غواړو خلکو یې دا بالکل کمزور دی دی پیټ یې نه شوړی نن چې قرآن په سینه پورې ولیو د نبي علیه الصلاۃ والسلام شاګرد شو هغه قبا کې به مخکې جمع ورکوله عمر فاروق غونته شخصیت په بځې شاته ولاړو او نبي علیه الصلاۃ والسلام به چې وکتل هغه سالم چې 3 ورځې غرمو ته ولاړو خلکو یې دا بد شکله دی
د کمزور لري کار نه موږ پر ولې پیسې خرابو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به واوریدل داغه نه به قرآن واورید. رسول الله مبارک په لاس پورته کړل یا الله تمام تعریفونه تعالی رجی زما په امت کې سالم غونته شخصیت پیدا کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دغه تعریفونه کول. عزت چا ورکو؟ عزت قرآن ورکو. عزت چې کم دی نو د قرآن علوم ورکو. نن هغه قرآن موجود دی کم چې سالم له عزت ورکړي. نن هغه قرآن موجود دی بلال حبشي له عزت ورکړي. مسلمان ته په شا باندې تیښته کې، ته په شا تیښته کې. انشاءالله ستا عزت په دنیا کې همي، زن کدن کې به همي، قبر کې به همي، انشاءالله په آخرت کې به همي. تاسو به خلافت عثمانیه نوم اورېدلی. خلافت عثمانیه دا د مسلمانانو 100 کال چې کم دی نو خلافت چلیدلی اسلامي خلافت. خلافت عثمانیه ورته ځکه و چې عثمان نومې د ترک یو کس او الله تعالی د هر یو انسان په فطرت کې عجیبه خبرې ښودي. یو نیم کس میلمانه تختی، یو نیم کس میلمه باندې ډېر زیات خوشحالیږي. عثمان په فطرت کې الله دا یې ښودي د مهمان نوازو. میلمه به چې کم دی نو په زوره باندې هغه د لارې نه راګرځو، کور ته به یې راوسته، چېرته به مسافر و را به یې وس خپل ځای کې به یې په شپه تېره کړه. خوراک څښاک به یې ولور کړ، سهار به یې رخصت کړ. خلکو د کلي ووې دا خو زموږ ټوله یوه ټبرداري ده، دلته خو زموږ زنانه ګرځي بهر، دلته زنانه چې کم دی نو اوبه راچلی. دا عثمان د بهر نه میلمانه راولي، دا دی غلط کار کوي. خلک په جرګه ورالل وی عثمانه نن نه پس بدلته کې بارنې کس نه راولې. هغه زه خو خپل میلمه راولم، مهمان نوازي کوم، بیا رخصتومه. خلک وی کړه دینه پس ته میلمه راوس. موږ هغه پټای کو وهوي کله چې میلمه راغی هغه عثمان هم خلکو را کلی نه بار کوم میلمه ولوم وو. عثمان اریان دی چرته لاړ شم یو پیر دی هغه پیر پسې ورغی. ناوخته یې شپې دروازې وټکوله. پیر راووته وی سری عثمانه وی خلکو را کور را استلم چې ته میلمانه دلته راولي، دا خو زموږ علاقه د زنانه بهر ګرځي. وی خیر دی زما پرې دیره کې چې کم دی نو دلته کې اوسه، خورا سا کوه، د الله عبادت کوه چې خلکو را ایستلی مزه. دی وایي د شپې چې کم دی نو زه سیسه کې پاسېرم، چې پاسېرمه ما تهجد وکړل. زما چې کم دی عثمان وی عادت ده او ما د قرآن تلاوت کو. ما زما د استاز دا خو نیک او صالح دی، دی خو لوی ولی دی، د ده په دیره کې به خامخا چېرته قرآن پروتي. مال مارې لټولې، ما د هغه ځای نه قرآن راویست چې زما د کټ خپې کم سیټ ته وې. زه ډېر زیات ویرېدم چې ربه دا ما څه غلطي وکړه، زه خو د شپې زیاته سرې سیټ ته وده شیم، زما خپې خو دې قرآن ته راغلی دي. هغه عثمان قرآن راواغستو، کله په مخ پورې نسي او کله سینه پورې نسي، رب ته جړاو پر یاد کوي. هغه پیر ته نبی علیه الصلوۃ والسلام خوب کې راغی. عثمان ته ووایه چې څنګه رڼا ولګېده، ستا د دیرې نه دې وځي، د قرآن عزت کړی دی، د قرآن له په زړه کې ځای ورکړی دی. قرآن عزت والا کتاب دی. عثمان ته ووایه الله وایي زه به عزت در کوم د دې دیرې نه وځه. عثمان جړا پر یاد کې استاذ یې راغی. پیر راغی ورته استاذ لاړ شه، ای شاګرده ای مرید لاړ شه زما را ځای نه وځه. نبی علیه الصلوۃ والسلام خوب کې مال دا بشارت را کړې الله به تعالی عزت درکوي. عثمان خجغې کړې استاد یو طرف ته مې ته نه پرېږدې، بل طرف ته خلکو را ایستلم، زه به چېرته ځم. وی هر طرف ته چې ځې د نبی علیه الصلوۃ والسلام حکم دی. عثمان وی روان شوم، کله رڼایي ولګېده، 10-15 کسان مخې له رالل او 10-15 کسان وی موږ خپله زندګي دین له وقف کړې ده چې موږ بر الله دین چې کم دی نو دا خورو، خو زموږ کې مشر څوک نه و، ته یو ډېر صالح معلومېږې، زموږ مشر جوړ شه. عثمان وایي زه خو هسې هم رایستی شوی یم، زه خو ځانه په دین او په قرآن باندې مین یم، زه چې کم دی نو ځم به. بیا استاد ما ته دا ویلو چې نبي علیه السلام وایي الله به دله د قرآن د عزت په وجه باندې چې کم دی عزتونه ورکوي. مخکې روان دی، خلک په لاره باندې تپوس کوي څه کوئ؟ موږ د الله د دین ملنګان یو، موږ روان یو چېرته د دین ترویج به کوو، دین به خورو، خلکو له به د دین دعوت ورکو. رو سلورو 15 کسان مرګري کی 800 ته ورسېدل، رو زرونه شول. عثمان د مرګرو سره مشوره وکړه، مونږ رو خلک دین طرف ته رابلو، راځي دلته ما اورېدلي دي دلته نصارو یو ټولګی مسلمانانو له تکلیفونه ورکوي، جهاد کو په هغو باندې. کله چې په دې باندې خبره توی کړه موږ په هغو باندې حمله کوو. یو جاسوس لاړ، هغه نصراني بادشاه چې بوډا هغه ته وی چې عثمان نومې کس دی د ترکو نه راغلی، لوی خلک ته ورسره الله والا خلق ته ورسره شاهد په موږ باندې عمله وکي، زمونږ د ملک او علاقه فتح کې صلح ورسره وکړه. بادشاه چې کوم دی عثمان سره صلح وکړه. وی ته موږ ته څه مه وایه، موږ به تا ته څه نه وایو،
او بیا چې کم دین عثمان له خپل لور په نکاح باندې ورکړه د هغه نصرانی بادشاہ چې کم دین نور څه بچی نو کله چې هغه نصرانی بادشاہ چې کم دی وفات شو خلق وی در نائب در خلیفہ او در جان نشین دلته بکار دی خلق وی نور سو خنشته خدا زمره عثمان چې کم دی د هغه بادشاہ په ځای باندې په تخ باندې چې کم دینو کې ناستو د هغه ورځې قرآن راوغستو خلق نن چې زره بادشاہ تخت را رسولې مده قرآن را رسولې ما عزت ټول پدې کړي ان شاء الله پدې علاقه او بسته باندې وا درې قرآن راجی نظام بر دې قرآنی خلق بالکل صحیح رچ تعالی عزت درکړي مونږ هم په معزز کا علاقه هم په معزز کا عثمان چې کم خپل تخت راځي اول قرآن په سینه پوری نسی راځيال تک دی کله چې پاسینو قرآن د ځان سره وړي 100 کال چې کم دی الله د قرآن د برکت په بنا باندې خلافت عثمانیه په مسلمانانو کې چې کم دی نو رایج کا عزت چاور کا قرآن ورکا ونن ما قرآن موجود دی نن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې قرآن موجود هغه نن هم موجود دی نه تی چا زبر لرکړي نه تی زیر لرکړي نه تی لری کولای شي او نه به چې کم دینو لری کی خلکو چې کم دینو خپل مهنت پرې باندې صرف کړي پیسې صرف کړي دي یو نقطه چې کم دینو اخوا دی خواته نشي کولای ان شاء الله قیامت د ورځې پورې به نشه اخوا دی خوا کولای ان شاء الله قرآن نن هم موجود دی نن که مسلمان ته عزت غواړي راشه هغه قرآن په سینه پورې ونسا نن که خپل بچی معزز کول غواړي که خپل علاقه او معاشره معزز کول غواړي د علماء په سر باندې لاس کیرا د علماء په ملا باندې د ډاډ او د تسلی لاس کیروا هغه ماشومان چې ستاره جمعه او مدرسې ترازی هغه چې کم دیرل ته قرآن زده کوي دغه په سر باندې شفقت لاس چې کم دینو کیروا دا خپل سر تاج وګڼه ان شاء الله د عزت بدل تک باقی خدا نه خواستا کدی استادانو ته د طلبه وتا ستا سترګې کږي شي ستا پزړه کې چې کم دینو خلاف خبر رالا ستا پزړه کې تعصب او بغض راغی الله برا قرآن د دې زنوالي مخامخ د غرونو سرونو تبي ویسي دا هم یو غر دی الله بر بل زین راوړي علوم دلته کې د دې زنه به والے چین او ایران طرف ته منتقل کی خو موږ بچ کم دینو د دینه محروم پاد شو الله دې د دینی مدارس دلته همیشه لپاره قائم او دائم ساتي د علماء سرپرستی الله تعالی زمونږ په سرونو باندې قائم او دائم ساتي د طلباو د اوازونه دي الله همیشه لپاره زمونږ د جمعتونو نه پورته کوي الله دې پر اوسو خبرو د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.